المؤمنين اے د مؤمنانو مور ما ته تلک شانتي خبر اغراکا حدثنا عن الزلزلة ما ته زلزلې په باره کې خبر راکا چې دا زلزلہ الله رب العالمین د څه د وجنه اغراولي پر خپل بندگانو باندې د دې په باره کې ته تاسو کو نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې واړي رپویا زنانه وا په احادیث باندې الله رب العالمین سخت مهارت ورکړي 2222 احادیث نقل دي او زمونږ استاد مور ده نو ورته فرمایل و اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف او بدر وقت راغلي وضربوا بالمعازف عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ورته فرمایل وکلا چې دا یو څو کارونه په خلکو کې عام شي د یو کلی په خلکو کې د یو ملک په خلکو کې دا عام شي نو الله رب العالمین په دغه خلکو باندې آغاز زلزلہ راولي زلزلہ د ټولو اول عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ورته فرمایل اذا استباحوا الزنا کله چې دا خلک زنا حلال وګڼي زنا کوي او په دې نیت باندې کوي چې رضا زما لپاره څه هغه حلال ده نو په دې خلکو باندې الله رب العالمین هغه زلزلې راولي زلزلې متوجه شې خبره ته دویم نمبر کې وشرب الخمر او چې کله د خلک شراب هغه وڅ کې ښکارا په دې لارو په دې کوڅو کې او حلال غړي چې دې څکل حلال دي او بالکل ته هغه ګناه نه وي نو الله رب العالمین په دې خلکو باندې هغه زلزلہ راولي دا خلک الله رب العالمین هغه تبا کوي او دریم نمبر کې وضربوا بالمعازف کله چې ډنګ ټکور اغالات واله شي په یو کور کې په یو علاقه کې او دا عام شي الله رب العالمین ولې د درې وجنه په خلکو باندې عذاب راولي او په اخر کې تو فرمایل ويغار الله عز وجل في سمائه الله عز وجل بر په اسمان کې غیرت تاغور شي او به یو کارو کې هغه کار داده فقال للارض تزلزل بهم الله رب العالمین د اسمه کې ته امر وکړي چې اسمه کې د خلکو له یو جاک ورکا یو ور په ګردو نو باندې زلزلہ شو یو جاک د خلکو ورکی کورونه پکې راواشي خلک هم پکې مرشي الله رب العالمین د خپل خلکو ته خېچو وګوري تاسو زماره طاقت متاثر کیږي کنه متاثر کیږي تزلزل بهم زما کې ته وایو جاک ورغه ورکا یو جاک ورستا غور کی او داسمه کې کوم ده کورونه غواوري ارڅ ګډ شي مؤمنانو منګه او تاسو الله عز وجل په سکړه لپاره په اسمان کې والله العظیم د محمد رسول الله په منبر باندې ولاړم چې دا درې کارونه نن سبا د ټول اسلامي ملکونو کې برسر عام کیږي زنا سرک په سر باندې کیږي خخ کارا او خلک حلال ګڼي د غرنګا شرف خور چې د خخ کارا کیږي د لپاره خپل زین دي څوک ورته ګنا نه وایي دریم نمبر کې په هر کور کې ټي وي هغه لګیدلې ده په هر کور کې واده ته یو مېش پاتې او یو مېش مخې دې ډېر راوړي او په کور کې لګوري ټول مسلمانان ته تکلیفي چمبې پکې هغه والے کېږي سندره پکې هغه خلک وایي اے ظالمانو هغه ذات کوم په لته چې تاسو بر په اسمان کې غوسه کړل آیا تاسو ته سزا نه درکې آیا تاسو له عذاب نه درکې تاسو ګورئ زه تاسو ته ډېر شي ان شاء الله هغه پېښ کما چې ګویا کې دې درې وجنه الله رب العالمین په خلکو باندې زلزلہ هغه راولي او الله عز وجل موږ تاسو نه خپه شوې دي اول موږ تاسو د خپل علاقه او کله راوخلو موږ د مهاجرین خلک راوخلو بیا د انصار خلک راوخلو چې موږ استاد د معاشري حالات څنګه دي اول زموږ د مهاجرینو په کور کې چې کلم اغا واده راشي واده ته یو مېش پاتې او د واده والا د مخ کې نزي او ډوړې ګونه راوړي یوې د کور په کسر لګولي او بلې په دې سر باندې لګولي خواته گاونډي ته تنگ خپلوان ته تنگ نور مسلمانان ته تنگ او شپه ورځ چې کوم د داغ راوخیږي او داسې څوک نشته چې ته وې مسلمانانو ته څه کې دا کوم کار چې تکیه د الله د غصې سبب دی سبب بدلته زلزلہ راشي سبب بدلته عذاب راشي استاد ظالم استاد مجرم استاد بيدینه د وجه باندې ځان سره تباہ او برباد کی ځکه د رب العالمین عذاب چې نشي ګورغه د عامي بالمشاهده دا خبرې کو د ځان نه کو دا ټول کیم په دې باندې گواه دی او وسم په گواه شي ک رب العالمین تم توبه وینستلا فانتظروا ان معكم منتظرون الله وې زماره د سخت زلزلو انتظار کوي زم تاسو سره ګورغه انتظار کوم زلزلې بدر باندې راځي غر کېږي بادا کورونه بمني د آبادانی بمني او د خاور سره به خاور کېږي ستاسو د خولو سړې بني ستاسو د کپندر کولو سړې بني په دې کې پیټ بمړ کېږي کله رب العالمین تم ګور دین هغه توبه وینستله وګورئ افغانستان کې پاکونړ ولایت کې زمون په هغه مسلمانانو ورونو باندې زلزلہ راغله والله العظیم چې هغه کې دغه مسلمانان خلکو به جنازي خخ کړی دي خلکو به کفن خخ کړی دي او خلکو به غسل خخ کړی دي دومره شدیده زلزلہ راغله او کتل ته موږ او تاسو ته الله ته متوجي نشو نو یو څو ورځې مخکې اصل لګونه کې زلزلہ راغله او بیا تاسو ګورئ دا بلډینګونه به تاسو په نظر باندې راځي دا خوسا کوټې به تاسو په نظر باندې راځي دا به اواري پرتی
رب العالمین ګوره په غوسه کې راغلی دی صدقې وکړي رب العالمین ته هغه توبه وباسي چې الله رب العالمین زموږ او ستاسو نه عذابونه اخوا کړي سخت عذابونه زموږ او ستاسو مخې ته را روان دي او به یې وفرمایل فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم وی فرمایل وای که چیرته د خلکو هغه توبه ویستله او دا ګناه هغه بالکل پرېښودله خو الله عز وجل به د خلکو ته بخښنه وکړي او کنه والا هدمها عليهم الله عز وجل به دا ټوله ساحه پر خلکو باندې واره کی زلزلہ به راولې کورونه به ول چې کوم دغه وران کی تاسو ګوره دا بالمشاهده خبره ده دا زره ځان هغه نه کوم د الله د نبی فرمان دی باید موږ تاسو ته هغه متوجي شو بیت ته پوسوکا ویا ام المؤمنین اے د مؤمنانو مور عذاب لهم ایا د دې خلکو د پاره د زلزلې او عذاب دی او کنه د دوی د پاره د عبرت دی نو قالت عائشه رضی الله عنها تو فرمایل چې بل موعظه ورحمه للمؤمنین په دې زلزلې راتللو کې چې الله کله کله په خلکو باندې زلزلہ راولي په دې کې د عام مسلمانانو لپاره یو وعظ دی یو نصيحت دی او دا اصل کې یو قسم رحمت دی لپاره د مؤمنانو چې دا رب العالمین ته متوجي شي چې به چرته ما باندې سي عذاب رانه شي رب العالمین په خپل بندگان ځان ته هغه متوجي کوي او به یو فرمایل ونکالا او دا چې د عبرت دی د عام مؤمنانو لپاره وعذابا وسخطا على الكافرين او د کافرانو د لپاره دا ډېر خطرناک عذاب دی چې په هغوی باندې الله عز وجل زلزلہ هغه راولي نو دا یقیني ګوره د هغوی لپاره عذاب دی خو موږ او تاسو من چې الله زلزلہ راولي موږ او تاسو خپل ځان ته متوجي کوي چې زما بندگانو ما ته هغه توبه وباسئ دې د وجه نه حدیث کې دا راغلی دی او اهل العلم دا حدیث په تشریح کې داسې ویلي دي وایي ان الارض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها ثم قال اسكني و د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او دغه په دور کې زلزلہ راغله زلزلہ چې کله هغه راغله نو په وضع يده عليها نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لاس راوخستو پر ځمکه باندې کې خدا او به د دین وروسته د ځمکې ته ویل ثم قال اسكني ځمکې ته ویل په آرام شه زلزلې ته ویل په آرام شه ستاسو راتلو ټیم چې د ګوروس هغه نه دی او به دغه وروسته و فرمایل ثم التفت الى اصحابه به نبی صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه ته مخامخ شو خپل صحابه ته هغه مخاطب شو چې کله مخاطب شو نو توی فرمایل فقال ان ربکم ليستعتبكم فاعتبوه اے زما صحابه رب العالمین ګور تاسو نه طلب د توبې کوي رب العالمین تاسو ته وایي چې توبه وباسئ نو فاعتبوه رب العالمین ته توبه وباسئ دا زلزلہ چې الله رب العالمین راوسته نو صحابه ته چې رب العالمین زموږ استادو نه توبه مطالبه کوي رب العالمین ته متوجه شي توبه او توبه وباسئ صحابه کرام ډایرک رب العالمین ته هغه متوجه شو ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه به د دین رسول عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې په مدینه منوره کې په خلکو باندې زلزلہ راغله کله چې ور باندې زلزلہ هغه راغله نو عمر رضی الله عنه راغی او التمخ مسجد نبوي کې ودرېد او خلکو ته فرمایل یا ایها الناس اے خلکو دا کوم زلزلہ چې په مدینه منوره باندې راغله ده ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه ودا زلزلة چې کوم څه وجه راغله ده هغه ګناه ده چې تاسو کړی ده په مدینه منوره کې نو دا غي د وجه نه ګور په مدینه باندې هغه زلزلہ راغله خو یو خبره تکوم بر سره عام دا خبره واوري والذي نفس بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا اے خلکو خبر شي کله نن بعد په مدینه منوره باندې زلزلہ راغله د نن بعد ګورځ تاسو په مابین کې به نه وسېګم تاسو بالکل جنت روما ځکه تاسو د الله نه فرمان خلکی او په نه فرمانو باندې الله رب العالمین زلزلې راولي او عذاب چې کله راشي نو ګور عذاب د عام ټول خلک په الله غر کوي ماشومان زنانه حیوانات بګونه خلک هم پاږي کې منځي عمر رضی الله عنه دا خبره کړې و د مخکنه منګه او تاسو ته پدې کې غټ سبق هغه پروت دی په کاردار چې منګه او تاسو دینه څه واخلو هغه عبرت واخلو مؤمنانو او دا زلزلہ چې کله غراغله نو فضرب يده عليها وقال ما لك زلزلہ چې کله غراغله عمر رضی الله عنه پر اسمکه باندې چې کوم دی د خپل لاس د سیو او اسمکه ته ویل څه وجه چې تخوازيږي څه وجه چې تخوازيږي څه وجه چې تخوازيږي است عمر رضی الله عنه یو ناشنا کرامتي انسانو الله عز وجل د زلزلہ استغاوت راولا پته تو ولګره چې اوس پرې کې کورونه هغه نړیږي او کورونه هغه ورانیږي نو مؤمنانو په زلزلہ کې چې ګور څوک هغه مړ شو دغه باره کې خبره یاد ساتئ اذا كان يوم القيامه فليس فيها ذراع ولا شبر الا هو ينطق د قیامت ورځ چې کله غری شو کوم سره په زلزلہ کې هغه مړ شو نو ګویا کې رده چې دا کمی څنګه دي او د چې دا کم ورغمي دي دا به رب العالمین په وړاندې باندې په دې انسان باندې گواهی ورکړي او خبرې وکړي چې اے زما ربا دې ستا بندا په ما باندې پلانې کار کوو
خپکیږو بنه لکه نن سبا موږ استاد د ځوانانو ګوري اکثره